أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. سورة نحل سوارلسم سپارہ چې په هغې کې دویم باب ذکر کېدو 24 نه تر 39 پورې په هغې کې د دوو ډلو ذکر روانو. یو ډله د نه منونکو او بله ډله د منونکو، او بیا په هغې باندې څه زواجر او تخویفات ذکر کېدل. پرونی سبق کې دلته تسلی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته که ته هرس کې په هدایت د هغو باندې چې الله چا د هدایت نور کوي، هغه څوک چې هغې بېلارې کړي دي. دلته تفسیر مدارک او جلالین ذکر کړي دي چې کله کله یو سړی ګمراهي الله ورته هدایت وکړي. هغو ذکر کړي چې کله دغه ګمراه او د خپل لار پریدي، د په هدایت باندې راشي، د شرک پریدي، ګناه پریدي، نو الله جل شانه دا انسان په هدایت باندې کی. یو سړی کوی دی او هغې ته یا ټینکۍ ده منګک ورته غورځېدل دی، خو دی د اوبو نه تشه او بیا یې ډکوي، نو یا دا پاکه شي، دا نه پاکېږي تر څو پورې چې دغه مګه او دغه منګک د څاوالی دې نه راوښکې، د هغې نه پس بیا د اوبو مقدار هغه علماو ذکر کړی دی. واقسموا بالله جهد ایمانهم، او قسمونه کوي دوی په الله تعالی باندې پاخه قسمونه. لا یبعث الله من یموت، ژوندي به نه کوي الله تعالی هغه څوک چې مړه شوي دي. بلا ولنا وعدا، وعده د الله تعالی علیه حقا، په الله تعالی باندې یقیني ده، یعنی د الله تعالی دا وعده سره دا یقیني ده، دا ثابته ده تفضلا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیات خلق نه پوهېږي. د دې دپاره چې دوباره ژوندي کول، د سره پاره د دوباره ژوندي کول. دلته وایي قسمونه کو دوی په الله تعالی باندې پاخه قسمونه. د مشرکانو به قسمونه کول، نو څه قسمونه بعضې مفسرین ذکر کوي، جمهور علما، چې دوی به دا قسمونه په الله کول چې کله به یې پاخه او مضبوط قسمونه کول. ځکه چې دلته اصل مسله هغه دوباره ژوندي کېدل او د دې ذکر کوي. خو چې دوی به کله کلک او مضبوط قسمونه خوړل، نو بیا به په الله باندې خوړل. او په قرآن کې قسمونه ذکر شوي دي، او دوی به چې کله قسم خوړو نو هغه به په الله خوړو، کلک قسمونه. نورو صورتونو کې به راشي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، تفسیر سمرقندی ذکر کړي دي، چې زما دا بنده کذبنی یا کذبنی عبدی، چې ما ته زما دا بنده دروغ نسبت کوي، او دویم دا چې دی ما ته کنزل کوي، او حدیث قدسی دی. نو د دې اول نسبت چې الله جل شانه چې دا سړی ما ته څه کوي، هغه کنزل کوي، العیاذ بالله. نو د دې نه مراد هغه څه دی او دا سو جدا
نو دې نه مراد دا دی چې وای الکا دا مرګ شته خو دوباره ژوند نشتا. الله وای دا بنده ماته دروغ نسبت کوي. اصل خو د یو سیز اول پیدایش ته سړی ترکان راولي الکو مال د الماری جوړول غواړي داسې الماری هغه بس یو نظر ویني وای صحیح ده خو دور دوست نقشه کې داسې هغه بس صحیح ده خو هغه هم کړل لري بلکې تم چې الکه دا څنګه د بار بار نقشه را لې سوچ بګي فکر بګي زګه چې هغه د ذهن باندې نقشه دسی او بس یو نقشه نشته کله چې نقشه د مخ کې وجود کی نو بس هغه صرف د نظر کتلو کافی ده. نو څنګه هغه رب ذوالجلال چې هغه اول د انسان پیدائش کړی دی نو دوباره پیدائش الله ته سګران دی. نو دا ډیر خلک هغه پس د مرګ نه دوباره ژوند نه منکر دي د آخرت نه منکر دي د قیامت نه منکر دي. یو حدیث کې راځي چې دا خلک ماته کنزل کوي. نو د دې کنزل څه مطلب دی؟ علما ذکر کوي چې د دې نه مراد دا دی چې دوی وایي چې د الله د پاره اولاد ثابتوي د الله د پاره بچی ګرځي. نو الله وای دا خلق ما دا کنزل کوي. الله سوره اخلاص کې قل هو الله احد الله یو دی بے نیاز دی نه څوک پیدا دی او نه چانه پیدا دی او نه داغه په مثل څوک شته. نو داغه اولاد ګرځول هغه بچی ګرځول یا هغه نور خلق ګرځول داغه صفات بل ورکول داغه صفات په بل کې منل. مثلا په دنیا کې خزه بخاون کی شریک نه مني نو دغه رب ذوالجلال هغه به څه شرکت په خپل ذات کې ومني په خپل صفاتو کې به ومني چې یو سړی هغه د دنیا ادنا معمولی غونډه کې انسان چې هغه د ځان سره بل څوک شریک نه مني په خزه کې نو دومره رب ذوالجلال چې هغه به څنګه په خپل ذات صفاتو کې بل څوک د ځان سره شریک مني دا چرته نشي کېدی. نو د دې وجنا قسم کول دا په الله باندې دی د الله نه ما سوا په بل باندې قسم کول دا نشتا. بعض خلک وای زماري په تحت سليمان عليه السلام قسمي سو کوئی زماري په کعبه باندې قسم وی. بعض خزي به کوي اے الله ته وګوره رسول ته وګوره. نو دا خبره سراسر غلطه ده دا خبره صحیح نه ده. بعض خلک وای الله په الا الله مې قسم وی ته خود الله نه ما سوا په غیر باندې قسم کې په لا اله الا الله وایا دا کوم الله چې اصل د الله بګی د توري ده دغه د کټ کولو ده چې نشته بل معبود نشته بل حقدار د بندګۍ نشته بل د عبادت لایق. نو اصل خود دغه الله ده نو تا دې کټله بس زب لا اله الا الله باندې قسم نو دا جایز هغه نه دی. مجمع الزوائد 183 صفحہ جلد نمبر اول پاغی کې د عبد الله ابن عمر د روایت ته نبی هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی یو ملمه د شپې راغې د یو کوربه کور ته وی داغه د کور مخې ته یو سپی وا. نو هغه کوربه ته आवाज وکړو ای به کورواله د سپی سیټ کې داس نه چې ما د نقصان ورسي. وی هغه سپی چې والله وی د دین مراد داره چې دغه حیوانات هم د الله په ذات قسم خوري بلکې د الله نه ما سوا څوک چا قسم نه لري خوړلې. سپی ته وګوره دغه شانتي بعض علما وایي چې کله دی غوایله سړی دا واخور کی واخور د واچي ویلې د اخکر وړغی وای چې ته سې چې دا چې چا مال راکړل حقيقي ذات څوک دی هغه الله دی هغه رب به جندل غواړي. نو په حیواناتو کې ته وګوره د الله نه ما سوا څوک چا سر نه ډډي او چې کله مخلوق کوي هغه خپل مالک ته ګوري هغه طریقې هغه کوي. نو په مخلوق کې په حیواناتو کې چا شرک نه کړي او دغه بندا چې الله ول سره د شعور نه عقل ور کړي دی هم خپل سر راخلي بل د ډډي خپل سر راخلي بل د خکته کوي. نو د هغه د وجنا چې د ټول نه سجده چا ته بکار ده الله ته نه ګډي ته بکار ده نه قبر ته بکار ده نه ولی ته بکار ده نه بل چا ته بکار ده صرف او صرف سر ډډول دا چا ته بکار دي د الله ته نه په قبر د غختل نه قبر ته سجده کول دا ناجایز او ناروا دي.
د دې وجنا چې دوی قسمونه کول او په حق قسمونه به کول اصل خو بدی کې داوه چې دوی د آخرت نه منکر دي زګه چې روسته د دوباره ژوند نه منکر دي او قران کې الله جل شانه بشمار آیاتونو کې دا تذکرہ کړل سورہ بقره کې 73 نمبر آیات کې کله چې موسی علیه السلام کوی تو رضان سره کسان بوتل او یا او د الله سره خبرې کول دي خلکو موږ په جدا الله دې قبل سو چې الله دې موږ د ځان و الله په مرګ راوستو موسی علیه السلام د الله په دربار کې سوال وکړو الله دا ژوندګي الله دوباره د خلق سکړل هغه ژوندګل دغه شانتي بل آیات کې سورې بقره کې هغه ذکر کوي اول 65 دا 73 دویم و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها کله چې هغه وراره خپل تر وجلو د مال د پاره یا پي او یا پیسې نو نن ټول دغه چلې سره بس دغه د پاره مال او دولت چې مال دولت کم ځای بس الته رسومي الته هر سارته چې مال نه سوق بیا بس کوي دا ټول دغه شی د پاره سره نو داغه یو لور نو هغه ویلکه دا سړی به وجم د مال هر څو ما ته پادشي د سار غوا شوې پلان کې سړی چا وجلې دی نو بس بیا قاتل نه معلومېدو نو الله پاک حکم راولېګو موسی علیه السلام دا اے موسی تر مړی دا بازي سره حواله په دې بازي باندې هوا الله به دا قاتل سکی ژوندې کی نو هغه بل ځای کې الله پاک د اسقیل علیه السلام واقعا کې دویمه سپاره کې الله ذکر کوي 242 نمبر آیت کې چې هغه بالار دې دوه اډو کې الله تعالی دا ژوند کې الله هغه ژوند کړل یوزیر علی السلام بارک راضی داغه سره خرو او دغه شان دي د خوراک سامانو هغه اډو کې الله ودا بسنګ ژوند کېږي نو الله په مرګ راوستو او سل کال وزیر علی السلام باندې مرګ راغی پس داغه نه ژوندې کو بلکې اخر هغه ژوندې هغه سامان هرڅه وی څومره وخت تیر کو وی چوي کدل هغه پي انذر دا هغه شان دی وی کې دې شي دا ورزینو نو او هغه سل کال باغ باندې داسې تیر شيو دغه شان د ابراهيم عليه السلام واقعا کې راځي ابراهيم عليه السلام الله ته وی ما ته دا دوباره ژوند وس یو سړی وی الګ ما بستر ګولې دلې باز وی یار پلان کې دا کار شوی یو سړی مال دلې وی الله ما دوخایا وی چې زما د زړه شي مطمئن شي بلکې جلیل القدر پیغمبر ابراهيم عليه السلام هغه وی ما د الله دا نظاره وخایا وی دا مرغې را جمعګه او دا غوی دا غوخه قیمه او بیا په دې غرون لباسه کېده او د دې مرغو د سرونه بخبل لاس کې ونسه او ثم دعوهن او بیا ورله आवाज ورکا چې کله ولا आवाज ورکو هغه ټول غوخه رااله د خپل سرونه او اډو یوځه شول او بیا دوباره واولدي الله وی زه داسې دوباره ژوند کول کوم داسې قدرت والا ذات دی داسې ذات دی چې متصرف ذات هغه دی خالق هغه دی نو داغه په نوم باندې منښت کول داغه په نوم باندې داغه عبادت کول داغه نه ما سیوا د بل په نوم باندې نظر او نیاز د بل په نوم باندې خوراکونه ویشل د بل په نوم باندې شربتونه کول زمونږ په ټول سالم کال تیر شي د محرم نه علاوه څوک شربت ویني دي په محرم په لسمبر نرانشي شربت پر اواغله شربت په شروع دي دا دومره کال تیر شو دا په شکال راغه وک کنه یو کولر شربت یو نه دوه درې وکا پته به دیالو ولګي اصل حقیقت دا در معلوم دا چې کوم خلق گئی دا اصل له صحابه او سره دشمنان دي دا له صحابه هغه اصل دشمنان دي هدیو بارک ان شاء الله جمعه کې بیان دی بیا باقي تفصیل واقعات وایو له صحابه او زکه دلته تفسیر قرطبی هم د دې ډېر غن واقعات راغستري چې اصل دوی وای الګ قیامت وای دنیا کې بس دوباره ژوند نشته قیامت نشته ولی وای چې په دنیا کې څوک مالدار دی جنتی دی څوک غریب دی دا جهنمی دی دا دوی سری سوچونه او فکرونه دي او د دې روافض شاده دوی سوی وای امام علی رضی الله تعالی عنہ د دوی سوی دوی امام وای زکه د نور صحابه سره بکار دی بنګ امام پېښوا دوی دوی دغه حسن حسین او فاطمه الزهرا نبی علیہ السلام دا بنځه خدایان غني چې دوی د نبی نقصان مالکان دي دوی نه به نقصان ورکول شي دوی د نبی نقصان نه بچ کول شي دا د دوی عقیده دي موږ د څه بدلا چې دا عقیده له چاره دا سوچ د چاره خو موږ صرف شربتونو ته مرنیو صرف خوراکونو ته مرنیو چې شپې
ورجی بخی کو وی شو بس دغه چل دمر د دین د خبرول نو موږ ځان لري ساتو ک درس کې ماسودن 15 منټه مخکې موږ نشو راتلی چې هلکه دا قرآن ویل کېږي دا زده کول بس را به شو هغه چې بیا قرآن ویل کېږي هلته به شاته کښېني ته به یې چېرته ده د پلار کتاب راغستی هغه وایي ته به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې قرآن به راباندې ګواهي کوي چې زما قرآن پیغمبر الله په دربار کې به شکایت کوي بیا به څه کوي په سفر او په حج او په تسبو په دې نه خلاصېږي یوازې په دې باندې یو واقعه ویم ابن حجر رحمه الله هغه یو واقعه ذکر کړې ده د مولانا فضل محمد صاحب په خطباتو کې دا موجود ده وی موږ د حج په سفر باندې روانو زمونږ سره یو کس روژه یې نیولې وه او مونځ یې کوو ډېر تهجد ګزار او ډېر ښایسته سړی و وی اچانک مرګ راغی هغه سړي له وی چې کله مړ شو وی زمونږ سره بیا هیڅ نه و وی یو لرې غونته کیسې موږ ولید هلته یو ابۍ یو کور و موږ هلته لاړو او د هغې سره یو کودالی و هغه موجود وه هغه ته موږ غوښتل هغې نه راکوله اخر دا چې دا شرط یې ولګو چې دا کودالی درکوم خو په یو شرط باندې درکوم شرط دا دی چې واپس به دا کودالی ما ته واپس کوی هغې بلکل ستا حق دی تاله به یې درکو خو اوس ضرورت دی مرګی د سفر دی د ده سره اوس څه وکړو خو دلته یې ښه هغې صحیح ده چې کله قبر هر څه وکنستل بیا بند شو چې را روان هلکه کودالۍ څه شوه یو ځای بل ځای یو طرف ته بل طرف ته کتل نه وه هلکه وي دا بس په دې قبر کې پاتې شي ده دوباره یې قبر کلاو کو چې قبر کې وکتل هغه د هغه سړي د خپونه او د سر نه تاو شوي وه الن کې دی روجې هم نیولې او مونځ هم کو نو په روجه او په مونځ خلاصېدل یوازې نشته چې زه راشم بس ټایم پاس کوم په مخه ځمه نو چې کله هغه کشۍ راوویسته واپس یې ابۍ ته ویوړه نو ابۍ ته دا واقعه وی ابۍ ورته وی چې درېیمه ورځ ده چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي او ما ته وی دا کودالۍ به د هغه سړي په قبر باندې استعمالیږي او د هغه نه به تاویږي چې کم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ګستاخ دی او هغه د کنزل کوي دا به د هغه سړي دپاره جوړېږي عذاب چې کله هغه بس وی او زما کودالۍ نه بکار بس زه خوشحاله شم ځکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې پرله پسې به خوب کولید چې ما ته دا واقعه ویله او تاسو که شوې وړه واقعه زما مخې ته راغله وي بس زه په دې باندې څه شم خوشحاله شم بل یو عالم دی لوی خو هغه به د صحابو همیشه ګستاخي دا کوله چې کله د وفات وخت شو په خوله باندې د غټو بولو هغه په خوله باندې وتل شروع شول ولی چې دا له صحابه اصل دشمنان دا خلق دی من خو صرف سوچ فکر نه کو خو بس صرف غم ته ګورو چې دا یو واقعه راغله واقعه سره جمعې پر ستا سره وخت نه د درس ستا سره وخت نه ته به دین صحیح زدکي د ښځو بچو لپاره شپه ورځ منډې او ښځې یو ورځ چېرته دا ونه وي چې بس دی پوره شوه ته ستړی شوې چې ته ورته ووې وایي دومره عمر مې تېر کړو درزن بچې مې راوړل ستا په کور کې ما څه ښه ورځ ولیده یو ورځ مې ښه ورځ نه ده لیدلې یو ورځ مې ښه جامه نه راغوستې یو ورځ مې چېرته ښه نه راخوړلې دا ښه به بس په قبر کې ښځه خوري د قبر نه مخکې دې ښځې ته دا ښه نه میلاویږي که ته هر څه کې خو هغه د دې انکاري ده بچي انکاري دي او نن سبا خو موږ په خپلو سترګو هر څه وینو الله دې موږ د داسې لسنونو د اولادونو حفاظت وکړي بلکې د بېحیانو په ژوند باندې خلک ولیدل بچي ته پلار ته په څه پوهېږي او تا پکې چاره واستئ تا ته ګورو ته خو په څه پوهېږي غلی کښېنه نن او داسې زموږ بلې مالک هم داسې یو خلک چې خپله مور د مرۍ نه نیول وه چې یو سړی خپل پلار او مور د مرۍ نه سي د دې سړي په زندګۍ به څه کوي الله دې دې د مور پلار نه مخکې خوندي کوي چې دا مور پلار یې د سراړو په نظر نه ویني په داسې اولاد به څه کوي سړی د مور مرۍ ته لاس اچوي نو داسې بې غیرته باندې به مور هم بل ورځ مخ سر تړلی وي بچی مې شوی دی او به خلک تلل او زیري راغونډول داسې اولاد باندې څه کوي الله داسې اولاد چاله ورکوي د زم د سراړو ورته په کار نه دی اولاد د سره لپاره خلک غواړي د نیک عمل لپاره چې زما دپاره پس د مرګ نه صدقې زما لپاره د نیک عمل لپاره جاریه وي او چې هغه په دنیا کې د هغه لپاره ضرر ګرځي نو داسې اولاد د سراړو ضرورت نشته الله دې داسې اولاد چاله نه ورکوي نو واقعا زموږ دلته څه وه واقسموا بالله جهد ایمانهم قسمونه کول دوی په الله باندې باښه قسمونه چې لا یبعث الله من یمون ژوندي به نه کړي الله تعالی هغه څوک چې هغه مړه شوي دي د دوی اصل دلته خبره څه وه چې دوی د قیامت نه دوی پس د دوباره د مرګ نه د ژوندي کېدو نه څه منکر انشاءالله دوباره تفصیل به سبا نور کوو انشاءالله اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار
دند सही है हाँ चुटाने वो सफार करो दंदो الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام انت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
Sì. Si viene con lei.